السلام علیکم. کومه سلسله چې موږ د تاریخي شخصیاتو تاریخ بیانولو شروع کړی و، په هغې کې بیا ستاسو په کمنټس کې د مختلف شخصیاتو ډیمانډ راغلی و او ډیر پکې د دیر د نواب راغلی و. خو د دیر دومره ریچ او ډیره زبردسته هیستوري ده چې په یو ویډیو کې نه کیږي. نو ما دا سوچ وکړو چې اول د دیر باندې چې څومره تهذیبونه تیر شوي د هغې یو تفصیل ووایم او د هغې نه دویمه ویډیو کې درته بیا د دیر اخري نواب چې کم ډیر ظالم مشهور و شاه جهان نواب د هغه کیسه درته وکړم. دیر چې دی نو په دې باندې تاریخدانان وایي چې دا د قبل مسیح 1500 قبل مسیح نه آباد ښارونه دي او په دې باندې 15 مختلف حکمرانې او تهذیبونه تیر شوي دي. بودمت په تیر شوي دي، آریینز په تیر شوي دي، مختلف تهذیبونه تیر شوي دي او د دې مختلف نومونو د دې په شروع کې مختلف تهذیبونه چې تیر شوي د دې نوم ګوراټی و، د دې نوم باغستان و، د دې نوم بلورستان و او د دې نوم مساکا و. مساکا هم د دې یو نوم او دلته کې د راوړي نسل هم حکومت کړی او ایرینز نسل هم کړی. دغه هغه سنسکرت والا خلک و کوم چې بودمت شروع شوی دا د 1500 قبل مسیح نه او دلته کې سکندر اعظم هم راغلی و. سکندر یونانیان هم دلته حکومت کړی و. د افغانستان جلال آباد نه په باجوړ دیر ته داسې راغلی او په کیلاش کې چې کومه یو قبیله ده کیلاش قبیله، ډیر خلک وایي چې دا د سکندر اعظم د فوج نه چې کم خلک پاتې شوي دا د هغې اولاد دی او هغه نسل را روان دی. دا دومره تهذیبونه په دیر باندې تیر شوي نو د دیر ډیر ریچ تهذیب او تاسو کو سوچ وکړئ نو دیر ته په اول ځل دیرې ولې ویلې دي چې کله دلته کې د بودمت شروعات وشو نو د دیر مطلب دی خانقاه، د هغوی د عبادت ځای ته خانقاه وی او هغه دیر باندې مشهور. د دیر لفظي معنی خانقاه دی. د دې دریای پنجګوړه په دې دیر کې چې کم چلیږي د دې سایډونو ته د هغې آثار اوس هم پکې ځینې وي او سکندر اعظم چې راغلی نو د هغه فایر ټیمپلز دي د هغې آثار هم پکې ځینو خلکو ته ښکاره شي چې او دا هغې وخت بلډینګونه یا امارات یا څه آثار دي. دا دومره خلک په دې باندې تیر شوي وو. په دیر کې اسلام راغلی و چې کله محمود غزنوي سوات ته راشورو شو بر صغیر ته نو په 998 کې دلته کې اسلام راخور شوی دی. په 998 کې دلته اسلام خور شوی و چې کله محمود غزنوي په اوډیګرام کې د راجاګیرا له شکست ورکو نو دا علاقه د اسلام پکې شروع شو. دلته کې اول د هندوانو حکومت او اوډیګرام او سوات کې د اریانا چې دا ریاست او اوډیګرام کې خپل راجا او د هغې راجا راجاګیرا نومو. هغه ته محمود غزنوي په 998 کې شکست ورکو بیا اسلام دلته کې راغی. بیا په 1300 د مختلف باچایان پکې منځ کې تیریدل. په 1369 کې دلته کې منګول بادشاه چې امیر تیمور ورته وي او په کتابونو کې اکثر تیمور لنګ یې ورته لیکلي، هغه په یو خپه داسې ګوډ غونته و لنډی خپی وه نو لنګړه نه به یې ورته دغه وی. نو امیر تیمور هم په 1369 کې دلته کې راغلی دی او پښتانه په صحیح معنو کې دلته چې آباد شوي دي نو په 1519 کې چې کله یوسفزۍ دا علاقې فتح کړې سوات او دیر دا نو دلته د پښتنو شروعات په 1519 کې شوي دي. بیا په 1626 کې دلته کې د خانیزم ابتدا وشوه او د ملیزې قبیلې روحاني رهنما چې اخوند الیاس بابا د ملیزې قبیلې یو مذهبي رهنما او په علاقه کې ډیر قدر و. د دغه قدر په وجه باندې خلکو هغه ته اولنې د خان پګړۍ په سر کړه او د هغې علاقې خان شو. د 1626 نه د 1676 پورې اخوند الیاس بابا د دې علاقې خان و. چې کله وفات شو په 1676 کې نو بیا د هغه زوی مولا اسماعیل نومي مولا اسماعیل هلته کې ګدۍ نشین شو. په 1752 کې مولا اسماعیل وفات شو دغه شو نو بیا د هغه زوی خان غلام خان شو او د خان غلام خان نه پس په 1814 کې خان ظفر خان حکمران شو. بیا په 1822 کې د خان ظفر خان زوی خان قاسم خان
حکمرانو د دغه علاقې او د 1822 کې د خان قاسم خان چې دی بیا خپل بچو مړ کو نو خان غزن خان شروع شو او وی چې د خان غزن خان دور ډیر سنهرا دور په دیر کې د 46 سال د حکومت کړو په دیر باندې بیا په 1870 کې خان رحمت خان حکمران شو او د خان رحمت خان د مرګ نه پس په 1884 کې شریف خان حکمران شو شریف خان چې نو هغه بیا په 1890 کې عمرا خان چې هغه شکست ورکو چې شکست یې ول ورکو نو دی علاقہ بدر کو او د سوات ته لاړو بیا عمرا خان په چترال حمله وکړه نو شریف خان د انګريز ورته وی چې ته مونږ سره مرګستیا وکاو د دیر کې راته د لارې بندوبست وکا چې مونږ چترال ته ورسو او د عمرا خان سره مقابله وکړو نو شریف خان ول دا ټول بندوبست وکړو او چې دغه بندوبست ول وکړو نو بیا انګريزانو دا چلو کو چې په 1895 کې د دیر اولنې نوابي شروع شو چې انګريز سرکار ومنله او شریف خان د دیر اولنې نواب منتخب شو هغه د 1904 پورې نوابو او بیا د هغې نه پس د هغه زوی اورنګزیب خان دغه شو چې اورنګزیب خان ته به د چاړه نواب په نوم سره یادېدو او د هغه دا کیسه وه چې چاړه نواب به ورته په دی چې دی په بچپن کې چېرته په اوبو کې ډوب شوی او هغې سره د هغه قوت ګویایي چې وه هغه خرابه شوې وه نو دی په تاریخ کې د چاړه نواب په نوم مشهور دی او بیا د اخري نواب چې شاهجهان نواب دا د چاړه نواب زوی د ده کیسه به ورته بیا په بل ویډیو کې وکړمه ځکه چې په یو ویډیو کې تاسو ته معذرت کوم د دیر دا مرتوی چې ډیر سنهرا دور تیر کړی 15 تهذیبونه بود مت په تیر شوی یونانیان پر راغلي ایرینز پر راغلي دا مختلف تهذیبونه منګول پر راغلي د امیر تیمور محمود غزنوی پر راغلي دا ټول خلک دلته راغلي نو په دویمه ویډیو کې به ورته ان شاء الله العزیز د اخیری نواب د تاریخ ویمه داغه د ظلمونو کیسې او بیا هغه نواب چې په څومره عجیبه طریقې سره داغه نوابي ختمه شوه هغه به ورته ټوله تفصیل ویم امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوه نو په دې باندې کمنټ لازمن کوئ چې ما ته پته لګي چې ستاسو د ویډیو نه څه زده کړو سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته